أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه أولم يروا أن الله الذي مدار باندې آیت دی او ځل وایي دی ورسره ولګي آیت نمبر 98 ذالک جزاؤهم دا جهنم جزاؤهم بدر دوی دا بأنهم د دیوجی چې دوی کفرو به آیاتنا انکار کړو د آیاتونو زموږه نو آیاتونه د قران آیاتونه نمبر 2 احکام نمبر 2 واضح دلائل یا نشانه د توحید د الله نمبر 3 एग्जाम्पल्स और ضرب الامثال چې الله تعالی بیان کړي د پوهولو لپاره او پنځم معجزات د پیغمبرانو ذالک جزاؤهم دا بدر دوی دا بأنهم د دیوجه چې دوی کفرو به آیاتنا انکار کړو د آیاتونو زموږه وقالو دوی ویلې وإذا كنا عظاما آیا کله چې شمونګا ډوکي ورفاتن او زریزا إنا لمبعوثون آیا مونږ به پورته کول شو خلقا جديدا په یو نوې پیدایش باندې دوباره امپاسبل دی دا ټوټلی ممکن نه ده چې کني مونږ به چې کله زریزا شو اډوکي موجوده شي او ډیکمپوز شي باډي ډیکمپوز شي نو بیا د هغه نه بعد مونږ ژوند دي کولای شو منگا اردو کی دیوانے کی ڈر ہے دا لیوانو خبری دا عقل کی نراج صلی اللہ تعالیٰ فرمائی چی ہاں تو دا کار نشو کولے خود خدای پا حوالا بانے دا کارولے ناممکن گنے تو دا کار نشو کولے خود خدای پا حوالا دا کارولے ناممکن گنے نو دا اغی دلیل ورکی چی کم خدای دا دنیا ابتدائی طور پیدا کردی دا انسانان ہم پیدا کردی دی اغی دوبارہ بیانشی پیدا کولے سے چل شو اگر پیرالائز شوئے دے کہ قدرت و قوت ختم شوئے دے فرضاً کرالا دا آیات پر فردا سلے اولم یرو آیا دین دی قتلی نو قتل او لیدل پمانا دے فکر اولم یرو آیا دے فکر دے کڑے دے خبرتا ان اللہ چی یقیناً اللہ تعالیٰ آغا خلق السماوات چی پیدا کرے دی اسمانونا والارض آزمکا قادرون ایدہ فکر نرکڑے چی دنگا اللہ تعالیٰ قدرت لرون کرے پسو اولا انتا دے خبرہ یخلق مثلہوں چی پیدا کی مثل دوی نو مثل دوی مینز دوی پخپلا مثل دوی مانا دوی پخپلا وجعل له اجلا او اللہ تعالی مقرر کرے دے اس دیکھو گورا کہ اللہ تعالی ہوئے کہ خدای پا دے قادر دے چی دوی بیا پیدا کی نو دوی آغا خدای پا فوراً وفو شیطانا فوراً ہوئے بیا زمون کا پلاران خوی تروسا پیدا نکر دیر مدو سے امر شوی زمون نکان خوی تروسا پیدا نکر دیر مدو سے امر شوی دا خبر مون دیر پا خوانا ورو چی مڑی و بیا جندی کی خو تروسا لایوم جندے نکر اللہ تعالی ہوئی دارا کمقل زامن دی دا ژوندې کولو دپاره خو یو اپوائنټډ ټایم دی څه شی دی یو مخصوص ټایم دی وجعل لهم اجلا الله تعالی مقرر کړی د دوی د پاسولو لپاره ژوندې کولو لپاره اجلا یو نیټه یو وخت مقرر لا ریب فیه نشته شک هغه وخت مقرر کې او بیا ژوندې کولو دوی کې فابد ظالمون و انکار کرے دے ظالمان دا ہر شے نہ الا کفور المگر دے انکار نے انکار نہ کرے ظالمان دا ہر شے نہ انکار کرے دے خود انکار نے انکار نہ دے کرے یعنی سمانا دا دین انکاری نہ دی کہ اللہ نو سلم پڑے رہنا سمون نہ منو دا خبرہ خدا وہی بس دے کمٹمنٹ صرف یہ خبر سره دے او خبر سره نہ منل دے نور شے نہ منی ہاں البتہ دا نہ منل دا منی نہ منل دا منی یعنی بس دیر سره کمیټډ دي چې موږ دا خبره نه مانو چې پیغمبر کومه خبره کوي دا نه مانو
قل تورتو آیا لو انتم تملکونا کچری تاسو اختیار لرلے خزائن رحمت ربی دا خزانو دا رحمت دا رب زما اذا اللہ امسکتم یقینا تاسو با امسکتم لاس نولیو خشیت الانفاق دا یرد ختم دو دا خزانونا اللہ تعالیٰ ہوئے چی دی دا خیر پا باب کے دمر مائزر او دمر بخیلان دی دمر مائزر ہاں او دومره بخیلان دي چې کدی د خدای د خزانو مالکان وي دی بلاس دیولو چاله به اغه نه یو پیسو من ورکړي دوی الله تعالی بل الله فرمای ام لهم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا کده دوی د پاره نصیب من الملک صحیح سره بادشاہي وي دا دومره بخیل خلک چې دی بچاته او دوه زره نه واخولي صحیح قل تورتو آیا لو انتم تملکون کچری تاسو اختیار لگئے خزائن رحمت ربی دا خزانو دا رحمت دا رب زوا اذا اللہ امسکتم تاسو بلاس بن کرو خشیت الانفاق دا یرد ختمی دو دا خزانینا وکان الانسان قطورا او انسان دے دیر لئے بخیل ولقد آتینا موسیٰ 9 آیات البینات قطور مانا بخیل قطور مانا بخیل تاسو بخیل وای که شوم وای بخیل شوم نه وای ها ولقد آتینا موسی 9 آیات بینات یقینا ورکړو موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا اوس تسلی ده رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته چې د استاد آیاتونه یعنی احکامونه د قرآنی آیاتونه یا معجزاتونه انکار کوي ته ډیسپوینټډ کیږي ما تو دی باندې کبھی د خاطر کېږه ما خاطر مدره نه وا دا خو د منکرینو طبیعت تر ابتدا نه دا سره د منکرینو طبیعت تر ابتدا نه دا معامله یوازې تاسو سره نه کیږي ستانه وړاندې موسی علیه السلام سره دغه معامله شروع وا نو بس دې سره سړی ته لګه تسلی ملاوي شي چې واقعي زمانه علاوه بل چا سره دغه معامله شروع وا زمانه علاوه د ژوند دنیا کې تیریږي هم په دې چې فار ایگزامپل خدای مکا سیف الله خان ته تکلیف شي د یو بل سره وګوري د زیات تکلیف کړي بس ضرورت بیا ختمي صحیح دی وای د دغه نه لخین صحیح وای د دغه نه لخین زموږ وطن کې ضرب المثل یو سړي چې راته پوسو کو یو سړي دا او دا سړي دوه خلې او ډېر لوی په تکلیف وکړ وخت بجنګ ورو څه شي به او بجنګ ورو دواړو خو صحیح ځکه باندې په یو بل سره وخت نه تیری ته تیری پاسانه دیو جن پیغمبر اسلام یو حدیث کې وایي چې ان الدنيا والآخرة ذرتان تاسو بنوای بني پیغمبر اسلام فرمایي دنیا او آخرت دو بني دي ان رضيت احداهما سقطت الاخرى په بنو کې چې یو خوشاله کې ناغبل بیا مخ پړځي صحیح خو که یوې ته له داسې وي نن خو ورغلم ستا پلار کرا مور دې خوا ها بل صحیح ده چې دې پلار کرا ورته ما پلار کرا ورنه صحیح ده او هغه یوې ته وي ها طبيعت د څنګه ده تاسو خورلې کنه دې خورلې نه بل چې ما نه دا تاسو نو کوم دا ډېر ګران ژوند دي نه راځي دا د دوه خزي ډېر له په تکلیف نو دې بل نه تاسو کو دا ډېر غریبو دبل ډېر غریبو مالی اعتبار سره ورته وي څنګه حالت دې څنګه ده ورته وي بس حالت خو خنه خو بهر ته کېدو دوه خزو د خاون نه ډېر غده ماتو انا یو خارجي یوه شو درو الخام شابل كونه ولا بل خبره لسه هغه ته یو راوړل هغه خام کابل کې نه راوړل تاسو نو خبره لسه انا دې وایي ناس دغه دې ولا کوم ور باندې ګرانه خبره کوي ولا شي چې مستراور د هغه باندې ګرانه انا غواړم نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې ان دنیا څومره قیمتي خبره پیغمبر کا دومره په اسانه باندې زموږ ذهن کې راوځي چې ان الدنيا والاخره ذرتان دنیا او آخرت د دوه بنې دي ان رضیت احداهما سقطت الاخرى کې یوې د ځان ډیوټ کو بلو مختاوي کې یوې د ځان ډیوټ کو نو چا چې ځان ټوټلی دنیا ته ډیوټ کړل او ان آخرت هغه د تمنه کې د آخرت بخي زما بسې آخرت بخیر او که چا ځان ټوټلی آخرت ته ډیوټ کړل نه هغه د تمنه کې دنیا ته مطلب پیسي دا یې بنی بیا صحیح ولقد آتینا موسی یقینا ورکړو موسی علیہ السلام ته 9 آیات بینات
9 معجزات विजिबल, बैना माना वाज़िह माना विजिबल, मरई سترګو لیدل شوی. دا فزیکل معجزې وي. څنګه معجزې وي؟ فزیکل معجزې وي، یعنی لیدل شوی معجزې وي چې په سترګو باندې کته. نو د موسی علیه السلام نور معجزې وي، خدا نه پکې اهم وي، او دا نه کومه وي. سوره یونس پیدا مطلب آیت نمبر 88. پیدا مکڑے وقال موسیٰ علیہ السلام ربنا اور رب زمونگا انکا آتیتا یقیننتا ورکڑی فرعون تا وملأہو السرداران ودتا. ملأ دا بادشاہ دا سرداران بھی. ملأ دا بادشاہ سو کی سرداران بھی. یا پا موجودہ اصطلاح کی چلو مو یا فل پختو اصطلاح کی ہو دا لوی جرگی ممبرانی. دا سو کی دا لوی جرگی ممبرانی. ربنا انك آتيتا او اللہ تا ورکڑے فرعون تا وملأہو ارزل لوی جرگے ممبرانو تا سو زینتن حکومت تے ورکڑے دے. زینت مانا ذکر دنیا کے ارتون لوی زینت سے حکومت تے سنگا بس استاسو ترزوی جرے مخی تینا دودری موٹر سائیکل روانی دودری گاڑی ورسر رستو تینا دودری موٹر سائیکل دودری گاڑی ورسر روان سسپیانو ورسر آو کنا غصنائی پر سو دینا. ربنا انك آتيتا والله تا ورکڑے فرعون تا وملأہو السرداران ودتا زینتن حکومت. دا زینت مانا دا لفظی بیوٹی یا لگژری. بیوٹی یا لگژری. نو په دنیا کې رټول لوی بیوٹی او لگژری څه شي؟ حکومت ته ارض واموالا فی الحیات الدنیا امالنا دے ورکڑی جون دنیا کی. ربنا اور ربا لیزلو عاقبت دادے چی دی با گمراہ کئی خلق عن سبیل کا دلارستان دی بسکے دی خپل دا حکومت ڈنڈا دا مال و دولت دا استعمالی دیده پارا چی خلق دا دین میں گمراہ کی. دا حکمرانا و کار سی خلق دا دین ناڑول خلق دا دین کول. نو موسیٰ علیہ السلام قہر جم سڑو صحیح دام یو صفت دے. دا قہر و غصر دام یو صفت قہر و غصر نہیں دے سڑی غیرت نہیں. ربنا و رب زمونگیت میں سلام والیم خدای دا دوی مالونا محو کی. دوی مالونا سکے محو کی. محو مانا چے گولڈ و سلور دا ولا کانی تیگی کی دا ولا سکے ڈبری تی روڑے کی. ربنا اطمس اموالهم واشدد على قلوبهم اقذن ولسل اولگے فلا يؤمنوا جدی ایمان رانوڑی حتی يروا العذاب العلیم تردے پورے جدی اوی او دردناک عذاب. قال اللہ تعالیٰ وے قد اجیبت دعوتکما وستاس ردوار دعا قبول شوا فاستقیما. نو بس اس پر دے خبر بارو ٹنگ گزرے گئی. ځکه د پیغمبر مزاج بداو که کله غصه به هم شه څه به وشه غصه به هم شه او بددعا به یې وکړه خو چې پته به ورته ولګي اوس عذاب راځي بیا به چغې شروع کړي نه 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 وخت به ورکوي. اوس الله تعالی دی ته ووایي بس دا دعا مو وکړه اوس به دې ټینګ شئ نو اوس یې برې شي. پیغمبر اسلام چې طایف نه راته نو دل افزرده ځکه ټول بدن یې په وینو باندې لړلو صحیح. نو داسې ووایي چې اللهم الی من تکلني خدای ته ما چا لاس کې ورکړي دا سے دشمن تا چې دا حشر را سره وکي چې دا نو ملک الجبال د غرونو فرشته جبريل صلی الله علیه السلام او علیهم السلام نو جبريل امین حضور صلی الله علیه وسلم فرمای فنودیت من السحاب د وریځي او سپین غروس کې دما په سر راغی. ادا غروس کې جبريل دا ښکارا شو او ماته आवाज وکړ چې رسول الله کته غواړم دا ملک الجبال را سره به د توایا دا دو غرونه اخشبین دا برا واخلی او دا طائف والا به دا سمیس کې سینډویچ کی سره کې نیس کې یعنی دا دو غرونه به دا یو بل را اخلاص کی نو سبو کی
سینډویچ پکې او د غرونو حواله باندې تاسو سره خبرو کوم دا خبره ما اخبار کې لوستلې و اوس نه مولانا صاحب نه ډایرکټ وره نو زمون یو عالم سره دی زمون جماعت مرګره نه یک سره دی په دغه بالاکوټ کې پس کې په دغه بالاکوټ کې نو هغه یو بچو ماشوم بچو یعنی ټینیجر ارلی ایج کې لسیو سکالو ها نو هغه د زلزلې نه سلور میاشتې مخکې سلور میاشتې مخکې ورته وې ما وی بابا بیګه خوب کتلې او ورته یې سو دا مخامخ برج دی په دې برج باندې دوه فرشتي ولاړې څه شي دوه فرشتي ولاړې نو هغه یوې فرشتي هغه بلې ته وی څنګه ده خو خلا دا څنګه خو خلا چې دا یو غر راواله دی بل غر لري خلاص کو نو فرشتي ورته نه ولې دا خلک ډیر ناروا کوي نه ورته نه دا مدرسه را مخامخ ته کې طالبان دي دا ماشومان دي دا قران او حدیث دکې دا دین دکې دوی ورسره ولې لکه ویزه خدم صحیح نو هغه په جمعه کې هغه بیا په جمعه کې بیانو ته سلام استمخ کې چې کله یو ادب جمعه شپه چې خوب لیدل نو جمعه کې هغه زما دی بچي بیګا داسې خوب کتل دعا کوي چې الله تعالی موږ د عذاب نه محفوظ ساتي دعا کوي زما په ذهن کې خدا راځي چې شاید دا عذاب یا مکمل طور لاړ واپس یا فار ټایم بینګ واپس لاړ یا مکمل طور واپس لاړ نه برازي یا د سوخت د پاره مؤخر شو سوخت د پاره مؤخر شو نو په دې رمضان کې خو د مدرسو چټیا نه وشي مدرسې ټول چټي شي نو بس مدرسې چټي شو او دغه عذاب وشو صحیح نو بس مدرسه کې وسوک نو او خار تباشي الله دې معافي وکړي نو دا کله فرشته غر راختي بل راخلاصي نو حضور صلی الله علیه وسلم ته جبرئیل امین وی چې ته غواړې نو دا ملک الجبال را سره دی دا شبین به یو بل را خلاص کړي طائف ونه بخلاص شي نو پیغمبر علیه السلام ته فورا احساس وشو چې دا خطبه ایدا وینا بس دعا کوم تاسو را سره امین وای چې اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون نو علیه السلام دعا وکړه قوم باندې او چې حذاب شروع کړي نو بیا شروع کوله په جړا باندې څه کوله په جړا باندې الله تعالی ورته نه بس خبره ما ته مخکې ویلو صحیح بس خبر اوس ما په طرف کې خلک او د خدای مقابله کې پیغمبر ته ویل شي صحیح نه دا پیغمبر مزاجي چې پیغمبر په مخلوق ډیر زیات خفه کیږي پیغمبر دا په ځان چې ډیره تکلیف کوي چې نه پاره دی د دې خلکو لپاره دی نو چې خلک تبا کیږي نو د دې په تکلیف وي د دې او د دې وجه ورلوط علیه السلام قوم باندې بد دعا وکړه څه وکړه قوم باندې بد دعا وکړه نو الله تعالی ورته چې اوس سو عذاب راځي نو ته د خپل آل اولاد ځان سره واخله او مسلمانان او د خار نه باروزه خار نه بار خو زړه ورته دردي چې وای دا خلک به تباکی صحیح نو که نور اسم نه وي په جواب ورپسې ورته خو وګوري ډېر حسرت سره صحیح الله تعالی پابندي لګولا وګوره چې روان چې په شابم لګوري بیا ولا يلتفت منكم احد لیکن کوم کس په شاو کتل هغه به مولم کوم کس په شاو کتل نه هغه مولم صحیح هغه دې ویګنا سنایپر سنایپر دې پندرشته 143 آرمی والے امرکل 140 سنایپر هم ډیر بلا ده مې ښه نه الله تعالی په سنایپر بکر ولاړی چې چا په شاو کتل هغه ولم نورته ولا التفت منو ادا ځکه پیغمبر باندې پابندي لګی چې ګوره په شاونه ور ذکر پیغمبر زړه درځي چې خلکو باندې درديږي نورته چې اوس فیصله وشو په کې څه درد دي دا زموږ په تو کې ضرب المثل چې ویر کینې بیا سرتور سرکا تاسو ویر پیژنئ ویر صحیح ها نو چې ویر کې نو بیا خو دوپټو پټا او سکار بار پټاو په سرتور سرکا صحیح الله تعالی ورته وی چې قد وجبت دعوتکما ویتا چې سره قبول کړي شو دعا تاسو فاستقیما نټینګ په ودرېږي ولا تتبعان ام فالو کوي سبیل الذین لار دا کسانو لا يعلمون چې نه پوهیږي نو دې ځای دوه معجزې الله تعالی ذکر کړي نمبر اول تمس الاموال چې مال ولا محوکه دبرې دي جوړ کړي نو الله تعالی د فرعونانو خزانه ټول ډبر کړي د فرعونانو خزانه ټول ډبر کړي او دویم وشدد علی قلوبهم وزرنا ولسیل کې چې اوس ایمان لري زونه ولسیل کې چې د عذاب راتونه وړاندې
څوک ایمان را نړي. نو چې موسی علیه السلام دا دعا وکړه تر عذاب راتلو پورې هیڅوک نوې سړی پکې مسلمان شوی نه، ځکه الله ورته څه ولګول؟ سیلې ولګول. دا دوه معجزې. سورہ اعراف آیت نمبر 1:1 پیدا مکو. وقالو دے فرعونیان وے موسیٰ علیہ السلام تا مہما تاتنا بی من آیتن وے کلوم تو راول منتا بی من آیتن سموجزو کتو منتا سموجزو مخے لتسخرنا بیا چپاغے بانے منتا جادو دا اثر لاندے راول مسخور مکی کہ کتو دا سے موجزات منتا خے کہ منگ پہ سکے متاثر کی، منگ پہ سکے متاثر کی. خدا خبر یاد ساتا کہ فما نحن لک بمومنین نیو منگ تابان ایمان راڑوں کی منگ منو ننو اسی بزان سلکے. فارسلنا غلیم الطوفانا نمارا اولے گدوئی بانے طوفان، مارا اولے گدوئی بانے طوفان. نو سڑے و پکٹ کے ناس تو کور کی بے دن نظم کے نو برا وطیرہ لندن لکونا ٹھیک شو صحیح اوپر اوپر راو خدے ہاں نو دو بوبو کی ٹوٹ ڈوب شو دا اس طوفان پیدا ہوتا. فارسلنا غلیم الطوفانا راولے گمون دوئی بانے طوفان یو والجرادا ابو لخان ملختا سو ملخ ہوئے افتل سکری سوئی ورطا گراس ہائپر فارسلنا غلیم الطوفانا نو پکورنو کی والا طوفان ناوستا والجرادا پفزنو والا ملخان والقملا پبدن کے پکپڑوں کے اپوشتوں کی والا سپگی پیدا کرے. تا سپگی وائی تا سوائی سپگی ہاں آگا مسئلہ رکھنا. والدفادقا اچنگشان چندخان مولا چندخ وائی تا چنگش وائی. والدما اوینا آیات مفصلات دا معجزات یا نشانے دا اللہ مفصلات یکے بعد دیگرے دا ٹول پہ یو وقت آل ٹوگیدر رانرے یو برالا مجھے دیو پچھو شنو موسیٰ علیہ السلام دا برالا پہ خدای تا گورا سو کوئی وی خدای تا گورا دا خدای دا پارکا اللہ نے اگوارا چی دا مصیبت قرآن ختم کی مونگا ایمان راڑو. موسیٰ علیہ السلام دیکھو گور سیف اللہ خانہ موسیٰ علیہ السلام با اللہ صحیح ہے اللہ ہے ٹھیک ڈن کوئی گور دار سڑی دا من دینا ارے سڑی دار سڑی دا اے کچھ ختم بے کر ایو بیاشن حرامیانو نا اللہ حضن اس بلا نبلو پر آگے نچی بیاو بسمنگ بول رہا نبیاو موسیٰ علیہ السلام نے ڈیلیگیشن ناگے یہ رجی صحیح نا اللہ تعالیٰ ویدہ گورا سورا معجزات مورتا خودل دا سے معجزات دیمی کراہو نہیں ہوئے نہیں کسا اکلا راو پی نیول ادوی پا چغو شو او سمر منتون موسیٰ علیہ السلام تا اکلا. بلدہ اللہ فرمائی وقالو یا ایوہ الساحر ادعو لنا بما عہد عندک ادعو لنا ربک بما عہد عندک ویو مولی سے ساحر التا مانا جادوگر نہ دے ساحر دا غی پا اصطلاح کے دیر لوی عالم تبین شو مستجاب الدعوات تا کیا تا مستجاب دعا اللہ تعالیٰ قبلی نزی ورالہ وی او مولانا سے خدای پورا اللہ نے وارا چیزا مصیبت اندر کی مداسو شو. نمبر اول طوفان، نمبر دویم ملخ، نمبر دریم شپجی، نمبر سلورم چنگشی، پینزم وینا. نگورا پر لوکی کی بے اوبر آواز چولے یہ چکلی تا بے نزدی کولی ہاں ناغب وینا شیر ہوا صحیح کٹوائی کی بے سارنا بے زام ستڑے کو غشی بے پخیق رہی سبے اکر غشی بے پخیق رہی بلا خیر مسالی بے ورد آواز چولے دیر ٹیسٹی بے پخیق رہی یہ چی سمسا بے سر ڈنکلا اب پلیٹ کی بے آواز چولا ٹک بوالا چنورائی بے ورد آواز نزدی کولا بے وینا شیر ہوا صحیح نو خدای دلوگی حلاک کو بیا موسیٰ علیہ السلام رفع خدای تا گورا نو بس کلی شو
نه ډوډۍ خوړی شو هر شی راته وینه شي صحیح دا بل عذاب یې اوبه به راوچو ښې صفا اوبه منرل واټر څه شي منرل واټر چې منرل واټر به راواچولې او خپل ته باندې کولې چرته هوا کې و چونګش راکې پکې ور پرې ا چونګش خدای خبيث شي دی چې وبو کې ور پرې ور سره موتیا دی صحیح پرې وسره څه کوي به طبيعت نه واري صحیح د دې یاره د څه عذاب اخلي دا یې بعد دیګره کې پینځه نو دعا غوي او پینځه داشوي نو څو شو ټوګیدر دا وشوي سوره طه بني اسرائیل پسې دوه سورته رسوله تاسو کوم ځای سبق ده هغه پسې سوره طه نه سوره مریم که سوره طه سوره طه اعلان وکړه نه ایبا دا په بني اسرائیل نه راتله او فرعونان راتله د مسلمان کوله د ویل چې وګورئ چې واشه چې واشه هم دا ویل آیت نمبر 11 وما تلك بيمينك اداس دے پشیلاستا کے او موسیٰ قالا دوئے ہی عصا دا زمان لکڑا دا زمان لکڑا دا اتوکو علیہا I do lean upon it or I do lean to it تکیہ پہ کہو واہش بہا غلا غنمی از را سنڈوم پدیبانے غلا غنمی پخپلو گڑو بزوبانے پانے یعنی دا لکڑا دینے پر استعمالو درخت سخا بلگونا ولی فیہا او مال پار پدے کے معارب اخرى نورم دیر منفاتو ندی دے لکڑی نظر دیر کار احمد دے لکڑی نظر قال ہوئی اللہ تعالیٰ القہا ارتاو کدا ازمکتا او موسیٰ فالقا نو موسیٰ علیہ السلام تا ازمکتا غزول فیضائیا نو فی الفور داوا حیتن یو دوی خامار تسعا چه منڈے والے حالانکہ خامار منڈا نشی والے مار منڈا ہوئی خامار آخو دیر پا دم دم خوزی آخو دم تا تپرینا نو سبانا بلد برا کے بلا دروازے نہیں ہوتا لے خود وہ بلائی اس موسیٰ علیہ السلام والا خود موجزے خامار حالانکہ لکڑا دم رکھتا وقدر غل فی الاسبع حدیث کے راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چې لکه انسانی ګوته نارملی څومره غټه بس دوره غټه لکړه وه خو چې څنګه به ځمکه ټچ کړه یو ډېر خامار به جوړ شو یعنې دا نه چې د ځمکې د ګوتې په اندازه باندې مار به څه به جوړ شو بل ځای الله تعالی فرمایي فاذا هي ثعبان مبین ثعبان وایي پیتان ته ثعبان څه ته وایي او پیتان ته پېژنې پیتان خو څو منئ خلق تیرے قال القها يا موسى فالقاها فاذا هي حية تسعى قال او اللہ تعالی خذها ان صدامار ولا تخف یریگما ذکر دے انسان فطرت کی داری چی مار نہ سکی یریگی من موسیٰ علیہ السلام انسان اسے دوسرے بلائے کو صحیح او بل روایت رضی امام صاحبی کلی دی ابن عباس روایت رضی اللہ تعالی عنہ چې کله فرعون ته ور پریخو ده د فرعون دربار کې صحیح نو دا خو یو لوی کیسه سو منزله سو منزله یو کیسه له نو هغه د کیسه هایټ چې وو هغه په شرعي غزونو باندې 70 او زموږ په غزونو باندې 35 یارډز هایټ صحیح نو بس دا شامار چې د لکړې چې ورو ورغله نو دو او خپل خلق الاولا نو د لاندنې جامه تزام وای کی جامه نو د لاندنې جامه د پزمکه پرته وا او بارنای جامه او چتوله او بان ورته کې خدا صحیح نو 70 شرعیه یا 35 زمونږه یار دومره فراغي د دوالو ساو مېس کې فاصله پیدا شو صحیح یعنی مقصد دا دی چې هغه داسې کول نو هغه ټول کیسه دې تیرو څه کول کیسر او فرعون چې وړي دنه به منډه کړه دروازه بند کړه الته به کړکی کې پر منډو کې موسی علیه السلام ته سړي راشي ونیسه ویسو بیا ایمان خدا ورکړه
ایمان خو څه دی موږ د خدای ډېر شکر ګزار یو چې خدای را کړی دی که څنګه بس شکر پوره کېږي امیر صاحب څه وویل دا پی ایچ ډي ډاکټر دی دا پی ایچ ډي ډاکټر دی اګوره څومره ښه خلک دی یعنې دا پی ایچ ډي ډاکټر دی څه تکبر او کبر پکې نشته لګیا د وکیل خپلو ملګرو له پخلی کړو حالانکې پی ایچ ډي ډاکټر چې وي هغه خو فرعون وي که څنګه اکثر پکې داسې وي چې هغه ځان ته ګوته نیسي قال القیا یا موسی فالقاها فاذا هي حیة تسعى قال اللہ تعالی ورتوے خذها داونسا ولا تخف یریگما سنعیدها ذرچ مونږ بده ریورس کو سیرت الاولا پر لنبنی طبیعت یعنی تی خلی تلاس کا نو دا بیا لکرشی خلی تلاس کا دا بیا لکرشی نو دا یو معجزه دا اتم نمبر شو لکڑی نا خامار جوڑی دل سی نمبر شو اتم نمبر او نهم نمبر وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ اوی ترا یوزائی کا دا لاس پل دے اڑخ پلتا دا لاس پل دے یوزائی کا ستا اڑخ سرے دا شو لگا یہ دا شو دس وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تخرج بیضاء دے براوزی تکسپین من غیر سوء بغیر دا سطور والی و خڑوالنا آیتا اخرى دا بلا موجزہ دا او بلا موجزہ نو موسیٰ علیہ السلام دا سدا لاس با دا سبی عرق سر رضائی کا لکر نور پشان شائنین بکو سدے کو نو دا نهم موجزہ نو اللہ تعالی دا دین نهو موجودات تذکرہ کئی چی دا موسیٰ علیہ السلام اخود لی فرعونیانو تا خو بیام اغی ایمان وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى يَقِينًا وَرْكَلُوا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامَ تَسْعَ آيَاتٍ مُعْجِزَاتٍ بَيِّنَاتٍ واضح اشکارا فاسأل بنی اسرائیل ویتسوالک بنی اسرائیل نیز جاؤم چکل موسیٰ علیہ السلام راغ دویتا فقال له فرعون نحویدت فرعون انی لا ظنکا ویقینا زخیال کون تابان او موسیٰ مسحورا چت لیونے مسحور مانا لیونے جادو شو مانا لیونے دا تجویس خبری کے دا لیونو خبری دی نو ہر گمراہ طبقہ چوی دا غی اڑان دے دا عالم خبره دا د لیونو خبره ښکاري ایته مولیان ټول څه ښکاري لیونیان ورته ښکاري تاسو ټول خلکو ته لیونیان ښکاري څوک لیونی ورته ښکاري تا خپل وږي ته هم لیونی ښکاري لیو د یې تیز او نه وي وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى يَقِينًا وَرْكَلُوا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامَ تَسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ نا معجزات نا نشانے واضح و کار فاسأل بنی اسرائیل ویسوالک بنی اسرائیلنا اس جاؤں چکل موسیٰ علیہ السلام راغ دویتا فقال له فرعون ویدت فرعون انی لا ظنکا زما یقین لتابان او موسیٰ مسحورا دلیونی زما تابانی خیال کیتا سے لیونے نو موسیٰ علیہ السلام اخم کمزور سغے نو صحیح ذکر سڑے کمزوری کئی دا دو وجو یاد دی داستا سڑے کمزوری کارا کئی دا دو وجو پرنسپلز باندے اپا اصول باندے سڑے کمپرومائز کئی دا دو وجو نمبر اول یر دا مرگ نمبر اول یر دا مرگ اور نمبر دویم دنیای مفاد دین علاوہ بچے نشتا اور دنیای مفادو کے بزنس تے پکی جاب دے پکی عہدہ دا پکی اولاد دا پکی تٹول دنیای مفاد کی یو سڑی تا سوک ٹریٹ ورکی دا اولاد نا کمپرومائز کی صحیح ہے بل سڑی تا سوک ٹریٹ ورکی دا جاب نا غصو کی کمپرومائز کی بل سڑی تا سوک ٹریٹ ورکی دا بزنس نا غصو کی کمپرومائز کی بل سڑی تا سوک ٹریٹ ورکی دا عہدے نا غصو کی کمپرومائز نو بس دا ادو سے دو ندی اور پیغمبر نہ دا مرگ نہیں یعنی کی نو دنیای مفاد داری غلط اولی کا چرا پیغمبر دا دوارا تحفظات وینا دا پیغمبر
دا دواړه په هغه کوم چې عمل کړ خدا ما مطلوب دی چې عمل کړ دا هو کامیابی ده صحیح ادنی مفاد وینا او پړوګه وخت لري پیغمبر څخه پړوګه وخت لري اته چې دنیا راشي ځان سره نه پاتې کوي چې دنیا ورته راشي ځان سره نه پاتې کوي نه اولاد دې جمع کوي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا یو وخت سیف الله خان 90,000 دینار د بحرین غنایم راځي سورہ 90,000 نن وخت 90 بلین دا 90 بلین ډالر نه ومسه وای 90,000 دینار دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته راغله او دا د بحرین دا حضور علیه الصلاۃ والسلام مخ ته ولور ډیره د سرو لګیدل دینار به څه جوړو د سرو زرو حضور علیه الصلاۃ والسلام داغی تقسیم شروع کړه مازیګر مانځنه بعد اهل مدینه ته اعلان وکړ ټول راجم شي ټول څه شي داغی تقسیم شروع کو او د ماقام د مانځو وخت کېدو او ټول ختم کړي او د ماقام منځو کله عائشہ فرمایي رضی الله تعالی عنها چې بیا کور ته راغله د مانځنه بعد مېمانه تاسو کې چې هل فی الدار شیء خوراک څه شیشتا چې وي د خوراک څه شیشتا به مور ته جی فرمایي دي او بدی نور څه نشته خرما دي او بدی حضور صلی الله علیه وسلم درې خرما وخوړې ورپسې یو کپ د وبوس کو او بیا الحمدلله الذي اطعمني وسقاني وجعلني من المسلمين خدای ستاره پر دې لوی تعریف ته تماله دا خوراک راکو او بدی راکړي ټول نه لوی ادا چې مال د اسلام او ایمان راکړل صحیح همغه کبابونه خو او سخرو د خدای شکر مونږ نه یاد کې یاد دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا 90,000 دینار ځان له محفوظ کولم شي صحیح بلکې د حضور صلی الله علیه وسلم یو لوی ازمکه او خیبر کې باغ فدق ورته صحیح ورته باغ فدق ورته د بنی قریظه په ځون کې یو لوی جاګیرو خدا ټول سره پاره چې دې څومره آمدن براتنه حضور صلی الله علیه وسلم س آمدن د خپل ازمکو یعنی باقاعده ازمکه متعین کړی چې دې ازمکه آمدن د بر فقراو لپاره دا بچاره پر دا بر فقراو لپاره د دې ازمکه آمدن دا به زموږ فیملی لپاره صحیح د دې ازمکه آمدن دا به د ملمنو لپاره سره پر د ملمنو لپاره او حضور صلی الله علیه وسلم د وفات وړاندې او فرمایل چې نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناه صدقه ومونږه د پیغمبرانو ډله زمونږه پراپرټي زمونږ اولاد ته میراث کې نشي ورکولې چې زمونږه پاتې شي د بیت المال کې شي دا چرته دي ټول مسلمانان زمونږ وارثان دي دا مال بچاره د ټول مسلمانانو دي نو مسلمانانو په نیابت بل چرته دي بیت المال ته دي ما ترکناه صدقه صحیح نو نمبر اول چې دنیا کې ځان له خپل خېټه باندې سکار نشته کښته نشته حضور صلی الله علیه وسلم داشه فرمایي چې بسا اوقات کور ته براغه سره کور ته براغه د سحر د منځنه او د اشراق نه بعد نو ایمان به تاسو کو چې عائشه سشيشتره خوراک نه کوو نو ما په حضور صلی الله علیه وسلم ته پیش کو وکړه کله بنو ما جنون خو ايش نشته نن ايش نشته نو ما ته به فإني صائم چلو زمانه روزه ده چې څه نشته زمانه روزه ده او ته عائشه نه صحابه ته پوښتنه کړي حضور اسلام د رحلت نه بعد حضور صلی الله علیه وسلم د سفر اخرت نه بعد چې مورې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ژوند پیغمبر اسلام د ژوند ته موږ ته یو معاشي نقطه نظر سره یو بریف را کول شي نو عائشہ رضی الله تعالی دومره مختصر جواب ورته ورکړ چې د حضور معاشي ژوند داو چې کله به داسې وشوه چې درې سپوږمۍ به مونږ باندې راوخته مونږ به کور کې اور نه بلو یعنی سبا په خول نه څو سپوږمۍ به راوخته درې سپوږمۍ به راوخته خو مونږ اور نه بل کړ په درې سپوږمۍ کې درې میاشتې الموست او فورا نه وي چې مونږ به گزاره کوله بالاسودین په خرماو او په وو باندې په خرماو
او په اوبو باندې او خرما او اوبو دا کافی غذا ده په قناعت کوونکو کافی غذا ده ځکه په خرماو کې جمله هغه نیوټریشن فیکټس ده چې کوم انساني بدن ته ضرورت دي صرف نه خانه بس که خرما او خيو مثلا کافی خوراک هغه ډېر د تکلیفي دا ټول ناسان کار دی صحیح او وی فرمایل چې د حضور صلی الله علیه وسلم خوراک کوم داسو چې عائشه فرمایي والله ما عب طعاما قط پیغمبر علیہ السلام کله په خوراک کې خبره نه کړې زما په ژوند کې ماته نه یاد چې پیغمبر علیہ السلام به ویلي او دې کې خدای مالګه زیاته شوې ده یا مالګه کم شوې ده او دا خدای په کې مرچکه زیات شوې ده او دا نو مصالحه په کې زیات شوې ده او دا نو په کې دا شی شوې ده صحیح حضرت عائشہ فرمایي خو چې سبب ورته پیش کړ پیغمبر اسلام په ډیر مینې سره وکړ او بیا به دعا وکړه چې الحمدلله الذي اطعمني وسقاني وجعلني من المسلمين خدای تاسو پر مهرباني موږ له خوراک عمره کس خاک دې عمره کې ایمان درا کړل نو فورن ورپسې صحابه ته ذکر وکړ چې استاد دین کې بدای چې ما بس ډیر خصيونه په خو یا نور بیبيانو صاحبانو به ډیر خشایان په خو به فرمایي چې حضور صلی الله علیه وسلم محبوب خوراک داو چې موږ به دا اوربشي دا به اورکړي څه شي تاسو اوربشي وایي اوربشي دا اوربشي کې ډیر بوس وي اوربشي نه نه هغه پوسټک چې وي نه هغه ډیر شي بوس وي پکې صحیح حضرت عائشہ فرمائی ولم يكن لنا منخلا يومئذ منکر دغه زمانہ کې غلبیل نو غلبیل وای چانو ذکر چانو به منکر غلبیل نو نه ما به هغه اورو په یو لوک کې ونی سم دی پاوړ او دا څنګه هوا ورکا نو فیتیر منهم اتا چې څومره مثبت دی په کی سره الوتې شو او ته والوته باقیو می وارګر پیغمبر علیه الصلاه والسلام ډوډۍ مې کې خدا حضور علیه الصلاه والسلام دې خدای مزدار ډوډۍ یا سبحان الله او دا اوربش دا ټول نه بهترین خوراک دی زموږ یو جرنیل سے بہت وفات زموږ علاقې هغه تر سلو کال عمر پورې داسې چا خو چوبند او هغه بس کول سار یو بدري مله منډه به والا بوډا و بیا دا یو کال بدري مله منډه به والا او چې لا بغه نو دا اوربش دي دا به روتي کړی په طبقي باندې به روتي کړی طبقي باندې به تاسو ته ول وای نه کړی به او به راغی نه پس یعنی ټکاولې په دې لنګرای نو هغه کې به ټکاولې بیا به هغه واچول مستو باندې مستو الګ به ورسره د هني یو ځای کړه بس هغه به اسکلی خړې به او حضور صلی الله علیه وسلم د حبۃ السوداء تور دانه چې وو صحیح ورته سیادانه نو سیادانه د حضور صلی الله علیه وسلم وایي چې د هر بیماری دوا ده الا الموت د مرګ علاج پکې نشته صحیح نو دا به تکولې و ادا په هني کې ذکر هغه ورسره وسکړي دا څه صحت به هغه د پیغمبر اسلام خوراک ته دغه ډېر ختم ډېر خدای غره وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ یقیناً ورکړو موسی علیہ السلام ته معجزات ښکارا فاسأل بني اسرائیل ته پښتنه وکړه بني اسرائیل نه چې کله راغی دوی ته نو فرعون ورته وی انی لاظنک وی زه خیال کوم تا باندې او موسی مسحورا چتلې ونه قال موسی علیہ السلام ورته لقد علمت وی کپدے پوئے چې ما انزل هؤلاء ندی نازل کړي دا معجزات الا رب السماوات مگر رب د اسمانونو د ځمکې بصائرو ادا تعالی پر سترګې کولاون کې شي نه دي دا معجزات سر پر راوړي چې ستا سترګې روشانه کړي د زړه سترګې دا دې لپاره دي بصائرو دا عبرتون دي و انی لا ظنک او عزتا بانے یقین کومو فرعون مسبورا جستا دا حلاک فیصلہ شویدہ موسیٰ علیہ السلام تا فرعون وی زمان فتا خیال لے چتلی ونئی موسیٰ علیہ السلام دا غنو بیو قدم راندشو وی فتا خو زمان یقین جستا دا بور پلار بیڑا کر کرا سکے دا معجزہ تا تراؤ لے گر جستا پہ درستر کی کلاوشی چلے گئے ماسا دا خبری کے
صحیح نو دومره لوی جابر ډیکټیټر ته داسې خبره نیغ په نیغه کول د ایمان وال سره کولی شي. یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په حج کې چرته نو چې دا لومبنی جمره یې وویشته، دا لومبنی جمره د اوښ نه راکوز شو، څه جوړ شو په اوښه باندې روانو، د اوښ نه راکوز شو، دا لومبنی جمره یې وویشته. نو چې اوښ ته خطو نو یو صحابي ته تپوس وکړ وی ای الجهاد افضل، جی کوم جهاد بهترین جهاد دی؟ نو پیغمبر اسلام جواب ورنکړ، بس روان شو. نو چې دویمه جمره وویشته او بیا اوښ ته خطو نو هغه صحابي ته بیا تپوس وکړ ای الجهاد افضل. ځکه ما مرګر ته مې دا تپوس هم ځکه کو چې هغه په شیطانانو کې ډېرې ټېلې خوړلې وي. صحیح په جمراتو کې او تکلیف وي. صحیح ناغاز دی کې ذهن کې دا و چې دا به ټول نه بهترین جهاد وي، ځکه دا خو بالکل مرګ دی. صحیح نو ورته ای الجهاد افضل وی چې کوم جهاد افضل دی؟ نو حضور اسلام بیا اوښ ته وروخته جواب نو چې درېمې جمرې ته ورسېد هلته راکوز شو او جمرات یې وویشتل او بیا اوښ ته وروخته دې کله دغه صحابي بیا په درېم ځل تپوس ونه کړ. صحابي اپوه سره هغه دې معنا چې د سوال بخښنې څخه پیغمبر اسلام والسلام اګنور کوي، حضور اسلام جواب نه راکړي، نو بس د ادب په خاطر بیا په درېم ځل تپوس نو وکړ. نو حضور اسلام په خپله تپوس وکړ وی این الصائم، کوم مرګري تپوس کو کوم ځای دی؟ نو ریزه مجي پیغمبر اسلام والسلام ورته وی چې افضل الجهاد کلمه حق عند سلطان جائر، په ټول نه افضل جهاد دا دی چې د حق خبرو کې د ظالم بادشاہ وړاندې، د حق خبرو کې د ظالم بادشاہ، صرف د بادشاہ وړاندې نه، بعضې بادشاهان ډېر عادلان دي، هغوی حق خبرې ته نه صرف دا چې غوږ کېږي بلکې تا یې اپریسیټ کوي هم، تا شکریا ادا کوي، خدای دې درله خیر درکړي، تا ما ته خیر ووایي، تا ما ته څه ووایي؟ لکه حضرت عمر څومره سخت سره څومره خو چا چې ورته حقه خبره وکړه حضرت عمر به ورته ځان سره به راځي خدای تعالی خیر درکړي، څومره حقه خبره به راته وکړه. یو واره هلته خطبې ته ولاړو سیف الله خانه حضرت عمر چېرته ولاړو خطبې د جمعې ورکوله، نو په خطبه کې خلکو نه تپوس وکړ وی لو امرتکم بما امر به الله ورسوله وقضى به ابو بکر، وی که زه تاسو ته هغه حکم در کوم چې کوم د خدای حکم دی، د پیغمبر حکم دی او د ابوبکر فیصله ده، ځکه د هغه پریډیسیسر په حکومت کې څوک ابو بکر و، وی که د ابوبکر موږ ورته په قانون کې و پریسیډنس، قانون کې ورته څه پریسیډنس، د سابق جج فیصلې ته څه وایي پریسیډنس، نو ورته وایي چې کوم د خدای حکم وي، د پیغمبر حکم وي یا د ابوبکر پریسیډنس وي او پاګې درته حکم کوم چې دا وکړي نو څه به کوئ؟ نو ټوله مجمل زرو کسانو ای ورته بالراس والعین په سر سترګو یې منو، څه به کوو؟ په سر سترګو یې منو. حضرت عمر ویل ولو وجدتو که زه کوږ شم، څه شم؟ که زه کوږ شم د دې نه، یعنې کوږ شم، یعنې دا پرېږدم د الله حکم یا د پیغمبر حکم یا د ابوبکر پریسیډنس او څه بلې طرف ته ور واوړم، ولو وجدتو که زه کوږ شم. یو عربي یعنې سارا سړی هغه ناستو هغه زر اوچت چې پاو جمع کړي او د عربو هغې سره خو دا توره داسې لکه موږ سره چې ټوپک دا توره د هغې د جامې حصه ده، دا د هغې د جامې حصه ده، نو هغه توره زر راوویسته او داسې هوا کې وله یو چکر ورکړه وی نقوم اعوجاجک بحد سیوفنا، چې ته کوږ شې دا زمونږ تورې سره پاره دې باندې به نیغو چې ته کوږ شې توره باندې، او دا چا ته وایي؟ یو عام سړي ته نه، یاسو عمر داسې خلیفہ چې آلموست په یو کوارټر دنیا باندې حکومت دی، صحیح آلموست په یو کوارټر درې بر اعظمونو ته حکومت خور شوی دی، سوره درې بر اعظمونو ته حکومت خور دی، او د نامې نه قیصر په روم کې او کسرا فارس کې یریږي چې د عمر نامه اخیستی چې ورته ای باندې کوئی سړي نوم بنا کړی هیبت راځي دا باندې، صحیح نه ساده زمیندار سره ساده بزګر سره هغه وی نو قوم اعوجاجک بحد سیوفنا، حضرت عمر بد په نو منل نه مخابرات والا استخبارات والا ولاړو چې سړی اوچت کا ورک شو، سړی اوچت او ورک شو، تاسو ونه شو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فوراً په خطبه کې د منبر نه راکوز شو او راغی هغه سړي ته هغې داسې ځان سره یو ځای کړ او تندي باندې ښکل او بیا وی الحمدلله الذي جعل في رعیة عمر من يقوم اعوجاجه بحد سیفه، او خدای ستا څومره لوی تعریف دی، تا زما په رعیت کې داسې خلک پیدا کړي دي که زه کږېږم دی زما کوږوالی په توره باندې نیغی اپریسیټ یې کړه، نو داسې خو ډېر کم بادشاهان دي کوي دا وسیله مقدس صحیح. نو حضور صلی الله علیه وسلم ورته چې افضل الجهاد کلمت حق عند سلطان جائر، د ظالم بادشاہ وړاندې
چې د حق خبرو کې دا ټول نه بهترین جهاد دی دا ټول نه بهترین جهاد دی او د جهاد بهترین کېدو وجه دا ده نمبر اول چې هلته خطره یقیني ده هلته خطره سره یقیني ده ځکه یقیني ده چې بادشاہ د قوت دی ورسره بادشاہ قوت دی ورسره نمبر اول نمبر دویم په دې باندې متصف ته چې ظالم دی څوک معاف کوي نه په دې باندې متصف ته چې ظالم دی څوک معاف کوي نه نو ته یقیني خطر ویني او بیا هم د حق خبره کوي ته یقیني خطر ویني او بیا هم د حق خبره کوي او نمبر 3 بهترین جهاد ذکر دی چې کله خبره په دې سړي باندې اثر وکړو نو ټول مملکت به صالح شي او د جهاد معنا هم دا چې اصلاح راولي د جهاد معنا افساد نه دی د جهاد معنا تخریب کاری نه ده د جهاد معنا څه اصلاح کول دي خلکو واځي په غلطو خړولې نو موسی علیہ الصلوۃ والسلام صحیح جهاد کو چې حق خبره کوله چاته د فرعون غو ظالم بادشاہ تا صحیح امنګ اردو کې این کا جواب پتھر سے چې د خشت جواب په ډبر ورکې د خشت جواب په ډبر ورکې لکه خشت دوره خګول نه کوي لکه څومره خګول څه ډبر کوي نو گویا فرعون د خشت گزارو کو نو موسی علیہ السلام سو کو په ډبر گزارو کو صحیح سے پڑھا خانہ قال موسی علیہ السلام لقد علمت اجزنی دا خبری ایمان تازه کوي څنګه لا اخو ذات خلکه اخو ذات لا اخو ذات عمر سوره خو جاندار سره بہادر سره او چې راوي چې دا زره موږ په کار باندې ځان نور والله تعالی کې او تاسو یې چې ورور مولا دا خوندا صاحب دا خوندا صاحب الله اکبر او والله استاد هغه ویلي دي چې دا خلکان کافران دي په یا ماده چې نه دی وی غلطه ما دا ویلي و چې کله مسلمان ما حرام کافر الله دې ایماندار سره هغه په څو ور دي زه د نه کوم الله اکبر الله اکبر دا هغه په دې کې ورته دي الله ناغیم دا سایبیریا ته وصله او غرور څه شو الله اکبر دا تشریح او څنګه درته یمكن یې مرسته خپل د خپل د مرسته یې هذا اخو ذات اولاد ده دا زی اوس په واټ قاعده دا زی پیدا شو د مسعود فرزه ما تړو چې طالبان اوس کوټه کې الله اکبر کوټه کې طالبان په دغه په واټ ده روښه مسجد کې لا یا یو بل ځای دغه نه مدرسه کې مخصوص ها یو کله قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض فتد جن نازل کړي دا الا رب السماوات مگر رب د اسمانونو د زمکه بصائر دا عبرتونه دي و اني لا ظنك او ز خیال کوم تابانه یقین کوم تابانه او فرعون مصبورا د هلاک شوی مصبور معنا هلاک شوی فاراد فرعون را دوکرا ان یستفزو من الارض چې وتختی دوی د زمکه د مصر نه ترټي ولا ورکو سی ولا ورکو ترټي چې خلک سوشي چې وتشتي فاراد یستفزو من الارض فاغرقناه غرقمونگ فرعون ومن معه اسوک دسرو جميعا طول وقلنا اویمونگ پس ددین بنی اسرائیل تا کہ اسکنو الارض اسی گئی دیز مکد مصر کے فیضا جا اواد الاخرہ او چکل راشی وعد داخرت جئنا بکم نمون براور تاسو طول تاسو فرعونیان لطیفا یوزائی
لکه تاسو دواړه امت د موسی یې نو تاسو په حیثیت د امت ټول یو ځای الله تعالی روان یې او بیا دا غینه پس به مو اکاونټبلټی کیږي لفیق معنا یو بل سره یو ځای اوس الله تعالی وایي چې نه صرف دا چې موسی علیه السلام ته دار سور کړی بلکې الله تعالی فرمایي دا قران هم تاسو درکړی دی نو چې چا موسی او نه منو دا غي بیړه غر کښوا چې څوک تاو نه مني دا غي بم بیړه غر کوي وبالحق انزلناه ابحق او فرشتیا انزلناه من نازل کړي دا قران وبالحق نزل ابحق نازل شوی دی راغلی دا پیغمبر وما ارسلناک ان دلیکل منتالا او پیغمبر الا مبشرا مگر بشارت ورکوونکی ونذیرا اوامر ورکوونکی وقرانا فرقناه ادا قران فرقناه ټوکړه ټوکړه من نازل کړي فرق نہ ہو مانا ٹوٹے ٹوٹے مناظر کر رہے لتقرأه على الناس على مكث دید پارا چتل والدا خلقتا على مكث وقفا وقفا على مكث مانا وقفا وقفا ونزلناه دا نازل کرے تنزیلا ٹکڑا ٹکڑا قل توتوایا آمنو بے ایمان راڑی پدے قرآن یا ایمان راڑی ان الذین یقیننا خلق اوتوا العلم من قبل چاہی تور پیشوے دے علم مخکر دے قرآن اذا تطلع اذا یطلع غلیہم چکر لفتیش ابوی تدا قرآن یخرونا نا غیب ریوزی للاسقان زن طرف تا دیکھو گرو زن من سڑے پکتا روانی نو کم طرف تا روانی ڈائریکشن زده ده نو موږ چې سجده کوو نو سجده مو کوم طرف دی ډایرکشن د دې وجه دا محاوره ده یخرون للاذقان اغی پریوزی زنو طرف را سجدا سجده کوونکی ویقولون ادوی سبحان ربنا پاکی در رب زمولا انکان وعد ربنا دا مفعولا یقینا وعد دا پروردگار زمو دا فیصل شویدہ کڑی شویدہ ویخرون ادھے پریوزی للاسطان زنو طرف تا پسجدبانے یبکونا او جاری ہو سکے جاری میں ابن عباس سے فرمائی کہ قرآن سجدہ کے اللہ تعالی د جڑا ذکر کرے نو وی کله چې د قرآن آیت سره سجده کې فإن لم تبکو فتباکو که حقیقتا در جڑا نظر دی نو دا سے خپل شکل جڑاونه جوړ کا سوکا شکل جڑاونه پیژن یعنی یو خدا چې حقیقی طور جاړي او دې مدا چې دا قرآنی آیت او در سبق نه پس موږ سجده کوو نو بیا دا شکل جڑاونه جوړ بس یبکونا جاری ویزیدهم خشوعا او اللہ تعالیٰ انکریز کئی دویلا دا خشوع خضوع او دا جزا پہ اعتبار قل قوت ہوایا ادعو اللہ پیغمبر علیہ السلام ناسکو نو دعائی قول یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان دا مشرکان خودیر لالیانو تیوی گورا دا عجیب سڑے دے منتوی خدای یو دے تخپر دوت آواز کئی منتوی چو خدای یو دے تخپر دوتا آواز کئی یہ ازان در ازار ساتھ لے دا مونگا پٹ کر لے دا مونگا دا دیر رامیان زمان خد دا شیطان نظر دنیا کی ہونا خد پیغمبر علیہ السلام شکم شیطانان سر واسطا ابو جعل سرا ابو لہب سرا ولید ابن مغیرہ سرا عقبہ ابن ابی معیز سرا نظر ابن حارث سرا حارث ابن عامر سرا امیہ سرا دا ٹھوڑ دیر لالیان تو صحیح نو ګور الله تعالی ویل دی ونی زامنو دا دی یو خدای مختلف صفاتونه دي دا دی یو ذات مختلف صفاتونه الله رحمان رحیم ستار غفار قهار جبار الی اخره قل ادعوا الله توتوایا چې आवाज کوي الله تا یا بلی رحمان ایما تدعو چې کوم یوم د دې دوال تاسو بلې فلو الاسماء الحسنى تغ الله تعالی د پاره نمونه دي خيستا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یو کم سل ذکر کړی دي د حفظ او د یادګیرنې لپاره چې شاده یاد کړ او دا قرأت کوي نو وجبت له الجنه دې به یقینا جنت ته ځي معنا یې دا ده چې د الله د صفاتو عکس بدن کې پیدا کړي سبا کې د الله د صفاتو عکس بدن کې پیدا کړي د الله یو صفت رحیم نو ستا کې هم د رحمت ماده پرته وي سبا درکې د رحم ماده به د خدای مخلوق باندې وسکه رحم بکے د خدای یو صفت ستار پرده پوشی نو تاکي بم داوی د چا کمزوري ته معلومه ده
نو سبکه پرده پوشی بکې د الله یو صفت د غفار بخنه نو چې سره زیاته وکړو نو سبکه وته بخنه بکې ورته د الله یو صفت قهار غالب نو معنا دا چې تبم کمزوري نه ښکارا کې کوم ځای چې غلبې تقاضاوي نو ته بزان سکے غالب بزان راولې دې ته وای د الله تعالی عکس بزان کې پیدا کول حدیث کې راځي تخلقوا باخلاق الله د خدای په صفاتونو ځان متصف کړي یعنی د خدای په مینه خپل کړي څو کړي د الله په مینه خپل کړي خاصه دا نو د نن کې هر څه خپل غل په پاره او داخله په کتابو کې هغه چې دونه وار فزر وایي نو صفات پیدا کی کنه دا دور وار چې وای نو توجه به ساتي د هغه په هغه معنویت باندې چې دا معنویت په ما کې څنګه پیدا کیږي اصل دا نه چې نیوځي هوا کې اصل منتر نه ده نه معنا دا چې اوس وای چې یا رحیم یا رحیم یا رحیم یا رحیم نو په معنویت باندې چې اول لازم ما قلب د مخ کې رحمت پیدا کی څه پیدا کی زما زړه سخت دی مخلوق باندې می ترس نه راځي ما کې څه پیدا کی رحم راکې پیدا کی سره پیدا کی رحم راکې پیدا کی ولا تجهر بصلاتك ولا تجهر ادحد نزيات آواز ببلند بوا بصلاتك پمنزو پا دعا پر کی ولا تخافت بیا ادحد نزيات آواز کمزور کوام نو مانا دارا کہ اسے صلی تلاوت کی نو تاثرون نکر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک دیسا سڑے سنجیدگی پکی نہ پیدا کی صحیح یعنی وقار او متانت من پریدی الشج بن عبد القیس رضی اللہ تعالی عنہ سوک الشج بن عبد القیس الشج الف شین جیم الشج بن عبد القیس دا دی یو غټ قبیله مشر دی چې کله پیغمبر علیہ السلام سره ملاقات راغی لای ایمان نور اوره پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی تا کې دوه خونه د خدای دا ډیر خوښ دي تاکي دوه خونه د الله دا ډیر خوښ دي یو الحلم دویم والاناء یو تاکي بردباری ده څه شي بردبار سره حوصله مند سره والاناء او دین در کې سنجیدگی ده څه شي در کې سنجیدگی نه حرکات سنجیده دي غیر سنجیده حرکات نه کې جذباتیت در کې نشته او دا انسان کې مطلوب دي پیغمبر اسلام وایي چې د دوه صفاتونه نه د ژوند کامیاب دي او چا کې بردباری نه بس بار خبره مو سکی همیشه یا وار پړلیو یا چاواته یا دزو غواړي یا دې په جیل کې یا بل څه جیل ته لګي دوار پړلی او خبر سره جیل ته لګي ځکه چې بردباری نشته صحیح او دا څنګه چې چا کې اناعت ني سنجیدګي ني نو دې کار کوي خو سوچ پنه کوي کار کوي خو سوچ پنه کوي چې کار کوي سوچ پنه کوي اکثر تاواني شوی څه شوی اکثر تاواني شوی ان سلامت په دې حواله خله د دې وجه دې بیو گاډي واخلي نو د دې له په دې شو کا پیسې مو واپس واخلي بیا هم پاره پیسې خرڅ څنګه دې سوچ په کوي حضرت دې خبر سره خدای ته دې خبر راغله دې مبل گاډي حضرت دا زما په دې کې اوس کلیک شو چې دا رحمت خو ذکر نه کوي په دې گاډي هغه سره خو خدای یې نو ګره ما ته پته نه دي چې راته ویلي نه دي بس زما دې کې کلیک شو دا ګوره تاسو ورته په لار روان دي او سوچ کوئی زما متعلق دا یاره اته کیږي دا ګور په ډایرکټ اټ ټایم دی سیف الله خان اوس د مسجد نه بار خبرو کې تعالی دا له ما ته ویل ولا تاسو وایي څه څه سیف الله خان هذا فكايه تاروح كن على حذر رسول قيسه تجد وعيد هاي ما وصل دي وسال دي ما نقول سكوت سال دي ما هو ده كم ده هي تسليم سرزو بغیر وړي دلوي یا بغیر وړي ما څه مخصوص راځي نه دا خدا څه خبره ده دا خبره چې زموږ وطن کې یو مولا په غوي مولا مشهور بس مولا په نو خبر دا طالبان سره وو ته استادانو سره وو علماء سره وو نو باز دې په غوي مولا مشهور دا ډېر آزاد ونه صحیح نیو در په دا حجره کې پروت نو چا ورته استاد بانګ ویلې موږ نه دي بانګ ویلې او یا اذان کړه دې موږ نه دي ناغه ورته یاره موږ بس کړل نو ورته ولي وځکه چې یو موږ موږ په ډول کو باجو کړو وې دا درته 15 هفته کې 15 کم سمې مونږ نه دي موږ هم ستړي کړو موږ هم ستړي کړو نو کې یو حج خو ما ټول دنیا له تسبیح او برابر دا روزانه پاندر اړه د مشکل کار
अल्लाह ताला ने मुंह तरमर कर दी सालत न महरूम ही मैं पर जुमा की मिले न बेगा बेगार हजार डोड़ा होता से सुकरा ले अल्लाह अकबर जलानों से तो ऐलान में कोला भी अच्छा अगले द्वारा जुमे हम ना ना हजार में कोई सो कमरा देता वो मुमी ऐलान invitation for Hajj you should be there to give a due respect to Hajjaj مسرد في امريكا الخلق كل خلق بلشي अडेर खरोड़ा है अडेर काफी खलक قل ادعوا الله نبيغا بدا اوه ما سو کلمانه تاسو کې تجي هر کال حج لري نو ما یو سړي تاسو څنګه ورته تاسو تکلیف دی حج لري صحیح دې دې سوال چې نو مورته ما ګور زه یونیورسيټي سټوډیو غنځم د 6 فلیګ تم نظم د ګرانډ کینین تم نن ته د یوسمیټي پارک تم نظم د ډیزنی لینډ تم نظم زما بل انټرټینمنټ ته بل دا واحد انټرټینمنټ ته مکه مدینه ته لا ویګاس تم نظم قل ادعوا الله وادعوا الرحمن تورتو وایا چې الله بلای ک رحمان بلای ايما تدعو کم یو چم بلای فلو الاسماء الحسنى نو دغه الله د پاره خیستن منذ ولا تجهر بصلاتک اډیر आवाज مته زوا پمنځو په دعا پر ولا تخافت بیا اډیر چپه موایا ډیر چپه موایا کله جماعت والا کله ذکر کوي جماعت والا کله ذکر کوي وای چې پلار روانه نو ډیر تیزوم مزه ډیر تیزوم مزه ځکه دا د سنجیدګۍ خلاف دی ډیر زور او مزه دا تکبر علامت ده یعنی بیلنس څنګه بیلنس نو دا رنګ چې کله دعا کې چې زم وایا دا سنجیدګۍ خلاف دی ډیر ځه بلا سبب حسنا في الآخرة حسنا صحيح وبتغي بين ذلك سبيلا على تورد قدام اسمس كلا اعتدال وقل اوايا الحمد لله تعریف دے اللہ تعالی غلا لم يتخذ ولدا چنی دنی ولے بچے ولم يكن له شریک فی الملک انشتدر پارا اس شریف بادشاہ دے ولم يكن له انشتدر پارا ولی سوکنا تر من الذل دعاجز یود احتیاج وجی ذکر چاہتا حاجت مند نہیں وکبرہ تکبیرا الوی وعد اللہ تعالی مکمل الوی نمانا دارا کہ الحمدللہ وایا سبحان اللہ وایا او اللہ اکبر وایا الحمدللہ وایا سبحان اللہ وایا او اللہ اکبر وایا او دی تسبیحات ہوتا تسبیحات فاطمہ ہوئی حضرت فاطمہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہوئے ہاں وَذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالْأُجُورِ اذا اللہ پیغمبر مالدار خلق بلا ډېر مزي واغسته in a sense یصومون ويصلون روزي نسی کما نصوم لکه چې مونږ روزي نیسو امونځونه کوي لکه چې مونږ څنګه هغه زمانه مالدار خو خلکو صحیح د دې دور مالدار د روزي نیسي انا مونږ کوي نور خو د خیر کار نه کوي خدای هم نه کوي نور ته یصلون کما نصلي لکه چې مونږ مسکو دوی مسکي لکه چې مونږ روزي نیسو دوی ويتصدقون پیسې ورسره دي نو خیراتونه کوي مونږ دغه نشو کوله نو معنا چې د دې لوی اجرونه دي یمه دا د فاطمه حضرت نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته لوري تا ته دا شی نه خیر چې ستاره پر بلوي صدقه لوی اجر ورته ملي هجرت او خیره دا هر فرض منزله بعد درې دېرش دله وای سبحان الله درې دېرش دله وای الحمدلله او څلور دېرش دله وای الله اکبر نو ته بر صدقات او اجر ملاويږي سو ملاوي لکه ته ډېر لوی صدقه کې حضرت فاطمه خو ډېر سخی خدای ناغه نه صرف دا چې ځان له شروع کړل او چې څوک ورته راځي پیغمبر علیه السلام را داولي په خو دې دا وی کوي د مانځنه بعد سبحان الله والحمد لله الله اکبر نو دې ته وي تسبیحات فاطمه ذکر امت ته ملاو شوې دي د فاطمه په حواله رضی الله تعالی عنها الحمدلله خلاصه سوره بنی اسرائیل ذکر د معراج د رسول پاک صلی الله علیه وسلم خلاصہ
नंबर 2 बयान द बनी इसराइल नंबर 3 कुरान द दुनिया द आखिरत द आबाद द पारा निजाम और कानून दे इंसान फितरी तौर आजल पसंद पैदा शे द हर इंसान अमलनामा दाद सर तड़ले द क़यामत पोरस पदे ब मुहासब की तारीख हो रही जमा बगैर तो जुल्म न यो कौम न तबाह करे वो जालिमान शिवी की नबिया में तबाह करी इंसानान दो किस्म दी यहागा जो वाहिद मकसद दुनिया और दुनियादारी और द्वैम हागा ची तरजीही मकसद आखिरत ब्या हुक्म द तौहीद द अदा द हुकूको द एहसान कौलो द जुल्म न बच के दो बयान द काफिरानो छे हकायक को न इनकार कई दई मौजदात को वाड़ी हो कभी आए उन मनी हलाकत तो दिल मुकद्दर दे वाक़ियत आदम और शैतान चे इंसान देर बरतर मखलूक थे शैतान इस दलील की पैगंबर का हुक्म कि पौसूल बाने कंप्रोमाइज बने के शिकायत दे इंसान ना जिदे पखा हालत की दतीन न लरे तख्ती चे तकलीफ पे राशि डेढ़ डिसअपॉइंटेड हुई बिल्कुल ब्या बयान दे काफिरानो शेदई दतानद अजीब मौजज़ात तलब गई वाक़ियत मूसा अलैहिस्सलाम फकीर पैगाम दे अहल मक्का होता कि मूसा कल मिस्र परे खुद नो फिरौनियान बे अमा मुआफ न कर अगई में हलाक कर न तासु बायत से देने इबरत वाले कि कलम दे पैगंबर दा वतन परे खुद मक्का मुअज्जमा न बिया को तासु मुआफ कोम ना अब आखिर की सूरत की कि गुफ्तब यौद अल्लाह न कोई गुफ्तन यवाज अल्लाह ना इबादत यवाज अल्लाह